بجلی شته؟ مونږ ته نشته. اوبه شته؟ اوبه نشته. روډ شته؟ نشته. سکول شته؟ هېڅ شی نشته. هسپتال شته؟ هېڅ شی نشته. د دې ملک ستاسو چې کوم واکداران دي چېرته په دې طرف باندې راغلي دي؟ نه دي راغلي. MNMPA راغلی؟ نه هېڅ هم نشته. دومره تپوس نشته جي. هغه مرضي بیا په کټ روډ ته کوزو او بیا چې هغه مرضي هسپتال نه واپس راولو بیا خلکو ته سوال کوو بیا هغه مرضي خپل کور ته په کټ تاسو ووټ شته؟ او ووټ شته ووټ له هر سړی خان راځي غټ خاني موږ ته په کټ څادر هر څیز کوو خو بیا چې ووټ وشي بیا زموږ پرې طرف هم نه مخ کوي. السلام علیکم درنو خوږو قدرمنو کتونکو د وخان جانان یم او دا وخت ناسې ما د بونیر ډګر نه مخکې شلباڼۍ نه شاته داوړ سر ته د کوټبیز د پاسه داوړ سر کې او راغلم د کودرو سر نه او د هغه ځای نه دې سر ته راوختلو. دې ځای ته د راتګ مقصد دا و چې په دې ځای کې کم خلک پیدا پاتې کېږي چې هغه بانډه جات دي 15 او شل 15 کور ځان له پاتې کېږي خو چې ټوټل مجموعي تعداد راجمع کوو نو د 100 کورونو نه سیوا خلک په دې لږ ځای کې پاتې کېږي. دا یوازې کورونه نه دي دا پورا فیملی دی. خو عجیبه خبره دا ده چې د دې د ژوند د تیرولو چې کوم انداز دی هغه هم اخکه پخوانی دی کچا کوټو کې بغیر بجلی بغیر روډه بغیر سکوله بغیر اوبو ژوند تیروي. دلته اوس هم زنانه په کیلومیټرو لرې نه په سر باندې اوبه راوړي. یوه زنانه په کور کې صرف دغه خبرې لپاره چې به سهار ځي غرمۍ لوه پیره کوي بیا به ماسپښین ځي مازدیګر لوه پیره کوي. په دغه ځای کې چې کوم واکداران دي د دغه ځای د دې نه ووټ خو اخلي خو چونکې دا د چا جیداد دی د هغې حلقه نه ده د چا حلقه چې ده د هغې جیداد نه دی منځ کې دغه غریب خلک دلیږي. دلته را سره مشران ناستي او د دې نه پوښتنه کوو چې په دغه حوالې سره دې څه وایي. تر ټول نه اول راته خپل نوم واخله چې ستاسو نوم څه دی جي؟ جلال نوم دی. جی د دې ځای آبادي ستاسو د دې ځای دا ټوټل آبادي چې ده دا څومره ده؟ دا به 14 کوره یا 13 کوره آبادي ده پکې په دې ځای کې. پسې د لاندې آبادي څومره ده؟ بوټونی پورې 15 کوره بوټونی ده. بجلی شته؟ مونږ ته نشته. اوبه شته؟ اوبه نشته. روډ شته؟ نشته. سکول شته؟ هېڅ شی نشته. هسپتال شته؟ هېڅ شی نشته. د دې ملک ستاسو چې کوم واکداران دي چېرته په دې طرف باندې راغلي دي؟ نه دي راغلي. MNMPA راغلی؟ نه هېڅ هم نشته. دومره تپوس نشته جي. د اوبو څه کوئ بیا؟ اوبو دا زمانه راوړي بس په دغه په سر منګې وچېږي جي. ښه مطالبات څه لرئ؟ مطالبه خو دا ده چې اوبه وشي او مطلب دا ده چې ټرک وشي او موږ ته مصیبت دی د هر شي. جی تره څه نوم دی؟ سید زمین. د کوم ځای؟ داوړ لوی سر. ښه جي دا راته ووایه تاسو دلته مریض شي څنګه یې وړی هغه؟ جی موږ ته ډېر تکلیف دی موږ بیا په کټ داسې هم نه وړو موږ بیا جي په هغې پسې سوال کوو بل چاته او خلک را جمع کوو هغه مرضي بیا په کټ روډ ته کوزو او بیا چې هغه مرضي هسپتال نه واپس راولو بیا خلکو ته سوال کوو بیا هغه مرضي خپل کور ته په کټ راشي. ښه جي ښه او تاسو ماشومانان د سبق جی دلته مونږ ته سکول نشته. لسم پاس جنۍ په دې کلي کې شته؟ لسم پاس نشته. ښه جي ښه مطالبه یې څه کوي؟ مطالبه دا کوو چې هغه په سرونو باندې زنانه اوبه راوړي په لوی ستړې ستومانه سره او غم چې په موږ غم راشي نو هغې له بیا موږ اشر جمع کوو هغې جدا کساني تاسو به نور ټک کار نه کوئ تاسو به جي اوبه راوړئ ده سهار نه د ماښامه پورې کا جنازه یې که اودسونه. ښه جي دوه خبرو کې خپل مطالبات اوله مطالبه دې څه ده دویمه او درېیمه؟ اول مطالبه خو چې موږ ته د اوبو ډېر سخت تکلیف دی د اوبو. دویم روډ دی چې روډ موږ ته نشته نو چې روډ نه وي نو خو هېڅ نه وي. درېیم سکول دی جي. جی ډېر مننه. تاسو د دې خبرې واورېدلې او دغه ګلورینه سیمه چې د سیاحت ځای دی او باید چې دا نور ملکونه به خلکو به د دې نه غټه لویه فایده اخیستې وه. یو طرف ته چې غرزي او بونیر او شلباڼۍ ته ښکارېږي نو بل طرف ته د بګړې او د ګوکن ټولې نظارې د دغه سر نه کېږي. دا یو بل ځوان سره ناست او دې نه پوښتنه کوو چې دې په دغه حوالې سره څه وایي. رور نوم دې څه دی؟ نوم یې اکمل خان. ښه جي اکمل خان وروره د دې غر په سر باندې ناست یې او د دې یخو بادونو نه او د دې ښکلو نظارو نه خوندونه اخلی خو جنت ته په لاره کې پولیس رات خامخا وي. تاسو ته کوم پولیس رات ته کوم ستونزې دي او څه مطالبات کوئ د خپلو واکدارانو نه؟ موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو دې ځای ته رالو
جی شکریا ادا کوو تاسو ډیره جی. مننه جی. مونږ ته د هیڅ شي سهولت نشته دا جی څومره کلونه چو شو د حکومتونه راځي خپل وټونه لري خپل دغه کوي جی د اوبو مونږ ته تکلیف دی د سکول هر څه مونږ ته څه سهولت نشته مونږ منډې تړلې ډېرې والي هو لکه څوک نغه نه کوي مونږ باندې دغه نه کوي لکه څوک منې نه لکه دغه دی لکه مونږ د حکومت دغه نه دغه کوو چې مونږ ته د اوبو مسله ده زیاته مسله مونږ ته د اوبو ده بیا ورپسې د سکول د روډ دا مونږ ته ډېرې غټې مسلې دي د چغرزو سره لګېدلې بل طرف ته د ګوګم ښایسته نظارې ته ښکارېږي د شلبڼۍ نه لږ شان پاسه دغه ټاپ دی او که دا په نورو ملکونو کې وی نو په دغه ځای کې به سیاحتي مقامونه جوړ وو او د دغه ځای نه به نه د دغه ځای اوسېدونکو ته ریوینیو راتله بلکې حکومت په زرګونو روپۍ د دغې نه آمدن اخیست دا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمین بیرسټر ګوهر حلقه ده بل طرف ته د سابقه منسټر او موجوده ایڈوایزر جناب ریاض خان دغه حلقه ده او کوم چې په خپل وخت کې کافي کارونه کړي خو د بده مرغه د خپل حلقې دغه روغه تپه د هغې د ستونزو سره مخ ده او باید د هغې د نظر نه چې دی هغه محرومه وي د دغه ځای خلک دغه مطالبه کوي چې د ژوند بنیادي ضرورت دې ته فراهم کړی شي چې په کومو کې د ټول نه اول لسکل اوبه دي دې ځای کې سلک شانته وادي یا دغه د برسټر طرف نه دې ته شوی دی چې دې ته د بور دغو کې یا د واټر سپلای خو دې سره دغه خلک تر دا دمه پورې په سرونو اوبه راوړي او د ژوند د تمامو مسؤلیاتو نه محرومه دي مطالبه کوي چې حکومت دې طرف ته هم پام ورکړي او دغه ښایسته علاقه کې دغه محرومه خلک دغه خلکو ته د ژوند بنیادي سهولتونه ورکړي د خان جانان وطن نیوز داوړ سر بنیر استاد سره ته غواړم چې